د بونیر په ګیټ وے امبیله مردان روډ د بونیر سرینا هوټل پرانسته شوی د مسکیپور کلی شاکر خان کول وکړي دغه هوټل باقاعده پرانسته مولانا ګل مومن او اسسټي استاد عمر رحیم وکړه د افتتاح په موقع ناظم امبیله امتیاز علم د جماعت اسلامي راهنما عبدالغفور او عام ولس هم موجود وو میډیا سره د خبرو په وخت مولانا ګل مومن وی چې په اسلامي طریقه د کاروبار کولو ډېرې فائدې دي اسسټي استاد عمر رحیم اوې چې دا هوټل د بونیر په ګیټ وے ډېر په لوکیشن جوړ دی چرته چې د ترانسپورټران علاوه ټورست هم راتلی شي هغوی زیاته کړه چې د هوټل سره د پارکینګ او پکنیک ډېر لوی ځای موجود دی ناظم امتیاز علم اوې چې د دې هوټل سره به مقامي خلکو ته د روزګار مواقع او د خوراک څښاک سہولیات راشي د جماعت اسلامي د سیاسي کمیټې غړي عبدالغفور اوې چې د هوټل نه صرف د خوراک څښاک بلکې د سیاسي پروګرامونو لپاره هم ډېر موضوع دی هغوی زیاته کړه چې هوټل کې د میټینګز لپاره ځایونه موجود دي او دا هوټل د شادي حال لپاره هم استعمالي دي شي په دې موقع د بونیر مشهور شاعر شاهین بونیری د سرینا هوټل باره کې نظم هم پیش کړو الحمدلله نن چې کوم دی د دې هوټل ابتدا وشوه سرینا دا یو ښکلی لوکیشن دی او د مردانو صوابه د بونیر چې کوم دی مین روډ دی نو ټول مسافرو ته دلته کې یعنی مطلب هغه اکسیجن ابو هوا دی ډېره ښکلې ده او ریسټ خلکو ته چې کوم دی سکون هم میلاویږي دلته مطلب کینی کانه پینا خوراک څښاک چې کوم دی هغه دلته وکړي نو د دې سینري هم ښکلې ده بل خصوصا د دې ځای چې کومې اوبه دي نو دا اوبه د اعظمي لپاره ډېرې چې کوم دی بهترینې اوبه دي نو دا اوبه هم دی کم خلک دلته خوراک څښاک کوي دا اوبه به چې کوم دی د ونو بوټو نه راوځي دا به هم دي ته مفتو کې دغه کم خلک دلته موږ سره بریک اخلي او دلته خوراک څښاک دلته شرکت کوي نو دا به استعمالي بل کاروبار الحمدلله موږ ټول مسلمانانو له پکار دي چې تیار ته نه کینو کاروبار کوو نه چې کم دی 20 ګریډ افسر او نه یو کاروبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی هغه کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه اکثر صحابه چې کم دی کاروبارونه کړی دي او کاروبار کې الله تعالی چې کم دی لګي خو الله تعالی پکې چې کم دی هغه برکت اچي نو دا د خوراک متعلق کاروبار دی نو دی شاکر بھائی له پکار دی چې مونږه دا هوټل د خلکو د خیر لپاره جوړ کو او خلکو ته داسې خوراک مونږ تیار کو چې هغه د خلکو د صحت لپاره رپیدي د خلکو د صحت لپاره د نقصان نه یقینا د خوشحالۍ خبره ده د سرینا هوټل دوباره افتتاح وشوله او مخکې هم د سرینا په هوټل باندې ډېره ښه خدمات ورکول او ډېر زبردست هغه او د ټول بونیر نه آوټینګ زموږ څنګه امبیله ګیټ وے ده د بار نه کم خلک راځي نو هغه فرست ټایم چې دی نو دلته کې را داخلیږي نو یو خو دوه درې پیدې به ورسره کېږي یو دا چې مطلب د آوټینګ ډېر زبردست هغه دی زموږ سره هوټل شته په بازارونو کې هغه دا چې هغه کنجسټسټ یا د صفایي هغه هغسې دغه نه او آوټینګ دغه نه اکثر زموږ سره سنډې یا د جمعې په ورځ نو خلک هغه د فیملی سره کوشش ډېر کوي چې هغه آوټینګ وکړي خو په بونیر کې داسې د آوټینګ ډېر کم موقع دي چې هغه میلاو شي ورشي په هغې کې نو سرینا لوکیشن دا په د امبیلا مردان مین روډ باندې کوم دا ځای واقع دی نو ډېر زیات زبردست ښکلی ډېر غټ سپیس دی ورسره ډېر ښکلی زبردست د هغې موسم دی ډېره ښکلې هوا هغه لګي او ډېر زیات مزیدار سپاټ دی نو د کانې سره انشاءالله خلکو ته به د دې زبردست هغه سپاټس میلاویږي مونځ یو دس چې دی هغې به ورسره مطلب څوک مسافر هغه ځي راځي نو ورسره هغه ټایم به ورسره میلاویږي فیسیلیټي به ورته هغه پرووایډ کېږي انشاءالله او د دې نه مو امید ساتو چې کومه د افتتاح وکړله دوی په ښه دغه باندې وکړله دغه انشاءالله دغه افتتاح چې کومه ده نو دوی به ښه سروس ورکوي ښه کانې ښه څیزونه به دوی هغه کسټمر ته ورکوي هغې ته به فیسیلیټي به ورته پرووایډ کېږي نو انشاءالله چې کومه دغه راځي ده کوم خلک او کوم کسان کوم کسټمرز راځي نو هغې ته به د خوراک سره به ورسره چې د یو ښه سپاټس به ورته پرووایډ کېږي ښه فیسیلیټي به ورته پرووایډ کېږي او هغه به د هغې نه انجوایمنټ مطلب فایده به ترې اخلي زه د سرینا بونیر سرینا هوټل کوم مالک چې دی شاکر بھائی د هغې هم شکریه ادا کړو چې موږ ته یې دعوت راکړو او دلته په دې پروګرام کې شریک کړو ډېره زیاته مننه د شکریه څنګه چې تاسو دا په امبیله دره یو تاریخي مقام باندې یو بهترین لوکیشن باندې
باندې دا هوټل دی او دا د چې په دې کې د میلمنو دپاره د مسافرو دپاره د مقامي خلکو دپاره په دې کې ډېر زیات فایده ده چې هلته د بار نه کم ټورسټ راځي نو ټورسټو دپاره هلته رهایشي کمرې دي سره د فیملی دپاره هالونه دي پکې کمرې دي پکې اجلاسونو دپاره سیاسي خلکو دپاره دننه پکې یو هال دی هغې پکې اجلاسونه کولی شي نو دې دپاره دې علاقه د ترقۍ دپاره ډېر یو ښه دغه دی او د میلمنو د عام مسافرو دپاره یو ښه لوکیشن دی یو ټور سپاټ دی او تاسو وګورئ که شاته وګورئ یو تاریخي مقام کتلګټ هم دلته موجود دی نو انشاءالله موږ امید ساتو چې دا د دې دا کاروبار په دې کې د الله تعالی برکت واچي او دا به ډېر یو ښه دغه انشاءالله د علاقې دپاره او د دې بونیر دپاره چې دا بونیر ګیټ وی ده بار نه چې څوک هم راځي میلمانه راځي نو انشاءالله د دې به دې ښه دغه کړي او ټورسټ هم دلته راتلی شي او دلته یو ډېر ښه بهترین لوکیشن دی هغې طرف ته هم غر دی لاندې خوړ دی او چینی دی پکې نو انشاءالله زه امید ساتم چې دا امبیله دره د ټور دپاره د میلمنو دپاره به یو ډېر یو ښه سپاټ دغه کېږي مقامي خلکو ته به د پیدېږي چاپېره د کورونه بالکل یو خدای چې دلته میلمانه راځي د هغې ته به دې هم فایده وي دلته ګاډي پارک کوي پکې د نور د چا سفرورامات دي دوی په اډر باندې کانې تیاري نو هغې ته هم فایده ده دلته مقامي خلک هم دلته که لیبر لګي په دې هوټل کې به هغوی هم کار کوي نو ډېره زیاته فایده ده د علاقې ته هم او مقامي خلکو ته هم د دې هوټل د مالک د شاکر بھائی انتهایی مشکور یو ځکه چې دا هوټل فلخال یو بن هوټل دی او دا یو لوی ریسک اخیستل دي خو دا هوټل انشاءالله دا یوازې د امبیلې او د دې مضافاتو دپاره نه انشاءالله چې دا یو داسې لوکیشن دی چې په دې مندن تحصیل کې تاسو وګورئ نو داسې لوکیشن داسې آبادي بل ځای د هوټل په حیثیت سره نشته دی او انشاءالله دا به د ټول مندن دپاره د خوشحالۍ یو ځای ځکه که دلته څوک سیاسي خلک راځي خپل میټینګونه او جلسې کوي نو د دې سره بره په دې چت باندې د غرمو هم انتهایی یو لوی ځای دی او ښه پروګرام دی دغسې د دې سره د خال هم پروګرام شته دی او دا امبیله تاسو ته دا یو تاریخي ځای دی بل عمران بھائی که تاسو وګورئ نو تاسو به کشمیر ته تللی یئ خو داسې لوکیشن واخد کشمیر وادي ده او د دې درې وادي ده چې دا بالکل په یو سیز او یو شانتي دي نو دلته کو سیلانیان راځي نو انشاءالله هغې ته به هم هر قسم سهولت موجود دي ځکه چې د دې سره د پارک ډېره لوی ایریا ده د ګاډي به څه مسله نه وي زه دا وایم که په مندن کې چېرې څوک داسې کوي چې د شادي حال لپاره هم دا استعمالوي نو د دې سره دومره ځای دی چې دا د هغې دپاره هم استعمالېدی شي او انشاءالله د دې عمله هم داسې ده چې دغه سمبالښت دی کولی شي د میلمه په دغه باندې پوهېږي نو دا موږ د امبیلې دپاره یو خوشحالي یو فخر ګڼو اے شاکره په بار بار د مبارک شه دا د هرې سیمې یار د مبارک شه سرینا هوټل د ګل شملې له جوړ کو د بونیر د پښتو لار د مبارک شه یو اجره میلمنو لکړه تیاره شاهین وای دا ګلزار د مبارک شه